تا ته ما په دفتر کې ویلو چې د دې په خلکو ما سره مټینګيږي دا ستا عزت نه کوي دا ستا قدر نه کوي نو ته ما سره ټینګې دي چې تا وروره سالار پسې خبرې کړي تا بل پسې خبرې کړي دي او تا سالار ته ویلي چې ډي ته کې ما سالار ته بالکل ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته ډي ته کې خو نن ته ډي ته کې. سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو کتونکو یو پروګرام نه راغلی او دلته را سره نن سبا د خیبر پښتونخوا د سوشل میډیا سټار صدر اکبر خان صاحب چې دی نو هغه مې لو شو او یو طنزیه خبره یې را سره وکړه نو ما نه غوښتل چې په دې باندې ویډیو وکړو خو به هر حال دغه طنزیه خبره څه وه نو ما ویل چې مونږ کله هم چې دی دغسې پروګرام کوو نو مونږ په تنګي نیوز یا نور سوشل میډیا زمونږ چې کوم پلیټ فارم دي په هغې باندې راولو نو ورځو او صدر صاحب سره به دغې خبرې اترې کوو یاره دغه طنزیه خبره څه وه او تاسو ته ووایي چې مونږ کومه مونږ یا یو غلطي شوې وه یو طنز حوالې سره دوی دا خبره وکړه دغه څه خبره وه. صدر صاحب ډېره مننه چې مونږ ټیم راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو دلته کې راغلم د شودا پروګرام او ته را سره ملو شوې ډېره ښه خبره ده. تا ته ما یو ځل ویلي مو چې کریمینل سړی به غلط سړی به پولیس پسې غلط بیانیانې ورکوي. تا ته ما اول هم ویلي او ته بیا ما پسې چا په سر راغلی و دفتر ته او تا وی چې تا هغه پسې خبرې ولې کړې دي او د ډي کېدو په درته ولګېده چې تی ډي ته کې زما خبره واوره تا چې د ډي سم پروګرام دی خو چې کله تی ډي ته کې که نه سالار دی که څه شی دی امیر زما خبره تا ته ما مخکې ویلو چې همدا پولیسوالا همدا زموږ پولیسوالا په دې باندې ځان قربانوي اول خودکش له چې غاړه ورکوي زما پولیسوالا ورکوي د دوی دپاره او د دوی د سترګې د کاڼې وي چې پولیسوالا ورته ولاړ وي د پولیس بد وایي همدغه خلک دي عمده امیر دی عمده وزیران دي چې نن وزیران دي سبا بیا کوتکان ته جوړ شوي او بیا زموږ په چند ګاونډ کې ګرځي اوټ راله راکوي زه ته اول هم ویمه د خیبر پښتونخوا پولیس اوس هم زنده‌باد 10 کاله بعد هم زنده‌باد د قوم او د ملک لپاره د خپلې وینې قرباني ورکوي. تا ته ما په دفتر کې ویلو چې د دې په خلکو ما سره مټینګېږي دا ستا عزت نه کوي دا ستا قدر نه کوي نو ته ما سره ټینګې دي چې تا وروره سالار پسې خبرې کړي تا بل پسې خبرې کړي دي او تا سالار ته ویلي چې ډي ته کې ما سالار ته بالکل ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته ډي ته کې خو نن ته ډي ته کې. بالکل صدر صاحب تاسو خبره ده منم خو تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې زه دې وخت کې سالار نه سپورټ کوم زه دې وخت کې د تحصیلي تنګي خلک سپورټ کوم چې د تحصیلي تنګي خلکو هغوی له اوټ ورکړی دی نو زه د هغوی یو نماینده راغلی وم خو ستاسو خبره کې هم وزن شته چې سالار صاحب چې موږ پسې خبرې کړې دي خو تاسو خبره چې اوبه ځي نو په کمزوري دی ورځي نه ته ما پسې سالار په مخ راغلی وې صرف د سالار دپاره سالار پولیس سره نښلو ته د پولیس په سر ما سره نه راغلی وې پولیس چې کوم دی عوامو سره ظلم زیاتې نه کړی چې په کوم ځای کې نه کار هلته دې څه کرته 400 میارې 400 کې به د خلک پیژې په پېښور کې ستاسو یم ده چې د تاڼې مخ د احتجاج جوړه چې راځي چې تا خو ګبر تا ته خو ما ویلي د نامه ګبر ده دا سړی بیډي ته کوي دا 400 پولیس نه دي چې ته به دباو را دباو کې دا د پېښور پولیس دي ته ما پسې د سالار په سر راغلی وې وروره ته ما سې تنګي په سر نه وې راغلی ته ما پسې 400 په سر نه وې راغلی ته د میر سالار په سر پسې راغلی وې. نه صدر صاحب دلته یو خبره کلیر کوو کو فرض کا د سالار تحصیل ناظم نو او زه درغلی وم نو بیا به ټیک وه یو عام کس خو دې د مخکې هم دغه یو عام کس مزدور کسان پاټۍ کې به دغه کېدو د باتور زلمي ورسره یو دغه واچا نه پېژنده خو کله چې د اوټ واغه شو ما تاسو ته ویلو چې تحصیل ناظم خو اوس هم دی دا مونږ د اوس روان یو دا کسان ما ته ولاړ دي خو بهرحال زه تا ته دا خبره کومه چې خیبر پښتونخوا پولیس زنده‌باد دا میران دا وزیران دا ام پی ایګان دا وزیر راځي او د خیبر پښتونخوا پولیس په وي د مرګه پورې به یې پسې دا نامه تړلې شوي وروره او د دې په سر ما ته مټې تی پوخ ډي ته کې بي ام ډي ته کې او بي ام ډي ته کې او سالار ډي ته کې. بالکل قدرمنو کتونکو د صدر اکبر خان دغه خبرې تاسو اورېدې بالکل موږ یو طنز هم وکړو او تاسو چې دی نو د سالار صاحب دغه خبرې هم پرون تاسو اورېدلې وې چې ما پسې پریس کانفرنس شوی دی او زما موقف یې نه دی اخیستی نو قدرمنو کتونکو به دې خو به بیا زه یو ویلا کومه چې آیا صحافي په پریس کانفرنس کې موقف اخیستی شي او کو نشي اخیستی. بالکل صحافي په پریس کانفرنس کې موقف بالکل د دویم فریق نشي اخیستی چې چا باندې الزامات لګي کو دې سټوري کوي نو دې بیا چې دی نو په سټوري کې د دویم سټوري بیلانس کېدو دپاره د دویم فریق موقف اخیستی شي او ملګرو دغه خو تاسو ته دغه ښکاره پته ولګېده چې د سالار صاحب چونکې اوس هم زموږ ډېر زیات قابل احترام دی قابل عزت دی زموږ دپاره د تحصیلي تنګي خلکو وله اوټ ورکړی دی او د دغې اوټ ورکولو په وجه چې کومه کورسۍ باندې ناست دی موږ به عزت هم کوو موږ به احترام هم کوو خو یو ګیله به هم کوو چې کم از کم تاسو دا کم الفاظ استعمالوئ د الفاظ چنو کول پکاري ته چې وفرض کا غیر پارلیماني الفاظ استعمالوئ ورډز یوز کې نو دا ستا
بې حرمتي هم دا ستا بېعزتي هم دا خو ورسره دا د دغې کورسۍ هم بېعزتي ګڼل کېږي په کومه کورسۍ چې ته د تحصیلي تنګي په زرګونو خلکو په دغې کورسۍ قابل کړی او کېنولی او بله خبره دلته تاسو د ثبوت دپاره یو دا هم وکړم قدرمندو کتونکو چې دوی وایي زما په پریس کانفرنس کې موقف وانغښته نو که فرض کا موږ د موقف نه اغښتو او دی په خپل موقف باندې ټینګ دی دې پسې د بیا هم چې دی نو یو پریس کانفرنس وکړو د 400 پورې صحافیان چې دی نو رابللي نو آیا په دغه پریس کانفرنس کې چې د کم تورونه په طاهر خان باندې ولګول یا په جهانګیر مومند باندې ولګول نو آیا دغه صحافیان چې دی نو د هغې کسانو موقف له لاړل یا د چې کوم دی نو اخلاقي جواز دا جوړ کو چې ده ورته ویلي چې آیا دغه کسانو زما موقف نه واغېستو نو تاسو چې دی نو لاړ شئ د جانزیب او د طاهر خان موقف واله نور راځو انشاءالله په دې به یو تفصیلي ویلاګ هم کومه چې آیا د صحافت څه چې دی نو ذمواري وي او انشاءالله امجد سالار چې دی زموږ ډېر خوږ مشر دی نو هغه هم یو الزام لګولی نو هغه له به هم په دې باندې انشاءالله ډېر زر جواب ورکومه چې آیا سرکاري کس چې دی نو بل باندې ګوته نیسي ته هم چې دی نو ستا سرکار سره څه تعلق شته څه وابستګي شته څه تنخواګانې دې اخیستې دي او که نه دي اخیستې نو انشاءالله د بل ویلاګه پورې به تاسو انتظار کوئ او هغه به ښه تفصیل او ثبوتونو سره وي ډېره مننه